أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. سورة البقرہ آیت نمبر 197. د دې آیتونو وړاندې په آیت نمبر 196 کې د اتمام الحج او د اتمام العمره مسله بیان شوله او د هغې په ضمن کې ورسره مسألة الاحصار او مسألة المحصر بیان شو چې یو سړی کله حج له عمرې له روان یې احرام یې اچولی او دا محصور شو نو دا به څه کوي د هغې تذکره وشوله. بیا د حج تمتع د هغې ذکر وشو چې سړی حج او عمره یو ځای کي نو هغه به بیا قرباني کوي. نن آیتونو کې د حج د وخت ذکر دی چې د حج دپاره کم کم وختونه دي، په کمو کمو میاشتو کې کیږي او په کمو ورځو کې حج کیږي. الحج اشهر معلومات معنا ده د حج دپاره معلومې میاشتې دي. نو حج خو میاشتې نه غواړي بلکې حج خو دغه د 15 ورځو کار دی چې د عرفات په ورځ باندې بنیادي طور باندې حج شروع شي. 3 فرایض دي، یو وقوف د عرفې دی او بل ورسره طواف دی زیارت او 3 نمبر د هغې دپاره احرام دی. نو وقوف عرفه په 9 تاریخ ده او په 10 تاریخ یوم النحر دی او د هغې نه وروستو پسې بیا 11 12 14 3 ورځې دا شولې. نو اشهر معلومات څه معنا ده چې د حج دپاره معلومې میاشتې دي؟ نو جواب دا دی چې د دې نه مرادو د شوال میاشت، د ذوالقعدې میاشت او بیا 10 ورځې د ذوالحجې دي. دا 3 میاشتې د دې نه مراد دي چې د حج دپاره دا معلومې میاشتې دي. او د دې میاشتو مطلب دا دی چې د حج دپاره به خلکو سفرې شروع کولی نو دا به په دې میاشت کې شروع کولی، شوال په میاشت کې، ذوالقعدې په میاشت کې او د ذوالحجې په میاشت کې به د حج دپاره سفرې شروع کړلې او دغه متعین ټیم له به ځان بیا رسو. الحج اشهر معلومات د حج دپاره معلومې میاشتې دي. دا په اصل کې رد دی په عمل د نسی باندې، انما النسیء زیادة فی الکفر. دا به انشاءالله راشي په صورت التوبه کې. او دا د مشرکانو به د عزت د میاشتو احترام هم کو، خو د خپلې خوښې مطابق به کو. محرم، رجب، ذوالقعده، ذوالحجه دا 4 میاشتې د عزت میاشتې وي. په دې کې به جګړې، جدال، فساد دا به ناجایز و، دی به احترام کو. چې کله به کې دی د چا سره جګړه کوله، جنگ به پکې مقصود و، نو دې میاشتو کې به تقدیم تاخیر وکړو. رمضان له به د رجب نوم ورکو، شعبان له به د شوال نوم ورکو. په دې معنا باندې په دې ورځو کې به په دې میاشتو کې به د ځان دپاره جنگ حلالو. نو الله رب العالمین فرمایي چې د حج دپاره خو معلومې میاشتې دي چې د شوال، ذوالقعدې، ذوالحجې په دې کې تقدیم تاخیر تاسو نشئ کولی. او دې سره سره بیا دا مسله ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په 10 کال باندې حج کوو، حجة الوداع، نو نبی علیہ السلام ویل چې ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. زمانه د سره ګرځېدلې دا څنګه چې الله تعالی پیدا کړې وه. یعنی دا کم 12 میاشتو کم ترتیب دی د ابتدا د خلق نه، نن بالکل د هغې ترتیب مطابق زه حج کوم. نو خالص په اسلامي طریقه او خالص په اسلامي تاریخونو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج وکړو. په دغه کال باندې د نسی رواج بالکل نه و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج خو 8 کال باندې فرض شوی دی او یا 5 کال باندې بعض علماء یې فرض شوی دی، څوک د 9 کال قایل دي. خو نبی علیہ السلام حج کړی په 10 کال باندې. د هغې وجه دا و چې په دې قریشو کې په عربو کې د نسی رواج
او دی میاشتو کې تقدیم تاخير کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دیو جبانی پغه کلونو کې حج ونکو او چې کله د نسی دا رواج ختم شو نو او رسول الله صلی الله علیه وسلم سورۃ برات نازل شوه چې ګورې نن پس به مشرکان نه راځي لا یطوفن بالبیت مشرک ولا عریان نبد بیت الله نه لغړ ثواب کوي نه مشرک کوي نه راځي تاسو نور نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه طریقه باندې حج وکړ الحج اشهر معلومات د حج د فارا معلومه میاشت دي فمن پس هغه چا فرض چې بزان باندې فرض کو فیهن په دې میاشتو کې الحج حج لرا بالاحرام چې احرام واچو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج نو درې کارونه به حرام شو چې کله حج بزان باندې فرض کو نه احرام واچو د احرام منافی درې کارونه دا باندې کوي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال دا نفي په معنا د نهي باندې دا فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا دای معنا فلا رفث رفث باندې کوي د شهوت خبره بعد خپل بیانو سره نه کوي رفث دا لفظ مخ کې وضاحت د دی وش وحل لكم ليله صيام الرفث الى نسائكم کې منګ ویلو فلا رفث رفث پکې ناجایز د شهوت خبره د شهوت کارونه ولا فسوق او نشته بده کې د ګناه کارونه باندې کوي معنی کنځلې بچاته نه کوي جګړې باندې کوي غیبت باندې کوي دا ټول کارونه د فسق دي فسق معنی خروج عن طاعت الله ولا جدال نه به جګړې فی الحج په حج کې نه ولا تجادل جګړې باندې کوي تاسو وما تفعلوا من خير يعلمه الله هغه چې تا وما تفعلوا من خير هغه چې تاسو کو یو نیک عمل مو کو يعلمه الله الله پاغي بني عالم دې نه جزا به درکې یعنی په دې حج کې د زړه په خو خباني سنې کارونه وکړل یعنی طواف زیارت دې او تاسو نور پکې طوافونه وکړل په دې وجبانی حج له سړی سي درې قسمه طوافونه کوي اول طواف قدوم کوي بیا داغه نه پس طواف صدر طواف ودا کوي طواف زیارت کوي نو ګوره دا طوافونه پکې زیات شو دې سره عام ورځو کې د دین علاوه طواف قدوم او د ودانه علاوه نور طوافونه کول سړی لاړ شي بس مسلسل لګي طوافونه کوي یا تلاوتونه کوي نوافل کوي نو په حج کې یوازې دغه معلوم افعال نه دي چې بس د طواف د عرفه پر ورځ باندې عرفات کې وقوف وکړو یا طواف زیارت وکړو او دا غي سره مینا تل نور چې څومره کارونه دنه کیږي نو دي کې الله تعالی ولا اجر ورکړي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى د ځان سره توخه وي صحیح فإن خير الزاد بشکا خطوخه التقوى ځان د سوال نه ساتلی تزود خو اصل کې ویل کېږي ځان سره خوراک غستل دا اصل کې د اهل الیمن په باره کې نازلو چې اهل الیمن هغوی ویل چې موږ به کله حج لزو نو موږ به خالص په الله توکل کوو متوکلین او ځان سره خوراک مراک موږ نه الو ځکه زموږ د الله په ذات باندې یقین دی د الله په مدد هم یقین دی الله تعالی به موږ له خوراک راکړي نو ځان سبه خوراک وانه غستو نو بیا به چې کله په لارو باندې تلل نو وږي بشول نو په لارو کې بیا په جماعتونو کې په کلو کې به وظیفې غوښتلې هغوی نه بیا سوال کوو چې موږ باندې روټۍ خورئ الله رب العالمین فرمایي چې تاسو حج لم روان یې او حج کې تاسو د الله کور لځئ الله عبادت به کوئ نو بیا تاسو ولې په لارې سوالونه د بندګانو نه کوئ مخلوق نه کوئ ځان سره د کور نه خوراک والی نو ښه خبردار چې تاسو د سوال نه ځان وساتئ تقوا په خپل حقیقي معنا باندې حمل دا حقیقي معنا هم ته مراد غستې شي چې ښه توخهدار چې سړی تقوادار شي یعنی په لار باندې چې زینو په تقوا باندې زی د ګناهونو ځان بچ کی چې تاسو زی او هغه ځای کې تاسو تقوا دې حتی رسیدلی چې ښه عبادتونه وکړي دا معنا ده په دې ځکه د حدیث نه چې کومه معنا ثابت را چې تفسیر القرآن بالحدیث ده نو دا د یمنیانو باره کې نازل دی چې د تقوا معنا په دې ځکه منګه وکړو ځان د سوال نه بچ کول او دام تقوا ده سړی سوال نه کوي دا تقوا ده وتزودوا ځان سره توخه وي خوراک وي صحیح فإن خير الزاد بشکا خطوخه التقوى ځان د سوال له ساتل دي واتقون یا اولی الالباب زمان ځان واتقونی زمان ویریږئ یا اولی الالباب عقل والا خلقو لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم د دې آیت معنی دا ده چې سړی حج لاړ شي او حج د تللو غرض د صرف او صرف فریضه ادا کولی د الله رضای خدا وسره و چې زبر کې بزنس وکما د ځان سره د پاکستان نه سوي سملته به خرڅ کما ایام الحج کې نه دا غینه د فراغت نه مخ کې ورستو
او یا د هغه ځای نه به ځان سره څه شی راوړم او د پاکستان کې به خرڅ کما، نو دا عمل جایز دی، دی کې څه ګناه نشته، الله اجازت ورکو. لیس علیکم جناح، نشته په تاسو باندې ګناه، ان تبتغوا چې تاسو ولټوئ فضلا مهرباني چې هغه مال د تجارت دی، من ربکم ستاسو د رب د جانبه، ستاسو د رب د جانبه چې کوم فضل په تاسو باندې کېږي د هغې لټول جایز دی. رزق ته الله تعالی فضل وایو، ان تبتغوا چې ولټوئ تاسو فضلا من ربکم، فضل د خپل رب چې هغه تجارت دی کولی شئ تاسو. فإذا فزتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. د حج تفصیل خدا دے چې حج اتم تاریخ د یوم الترویہ ده، 8 ذوالحجہ دې ته یوم الترویہ وایي. ترویہ معنی دا ده روا یوروي ترویہ مړول په اوبو باندې سراب کول. نو په اتم تاریخ باندې با حاجیانو خپل اوښان به په اوبو باندې ماړه کړل. د اوښ په دې معده کې یو خانه زیاته چې هغه د اوبو دپاره وي، که 15 شپږ ورځې بیا هغه اوبه نه څکي نو دا څه پروایي نه وي. او د الله رب العالمین چونکې دا اوښان په دې ګرمو علاقو کې او په دې ریګستانونو کې پیدا کړي دي، نو هلته خو په میلونو میلونو باندې اوبه نه میلاویږي، نو الله انتظام ورته مخکې نه کړی دی. په دې اتم تاریخ به کله اوښان ماړه کړل، نو بیا به په 9 تاریخ باندې رال عرفات ته. وقوف د عرفات به وشو، د سار نه تر د مازیګر پورې به وقوف د عرفات وشو. مازیګر د منځ پورې منځ بالته وشو. عرفات کې یو عمل خدا دی چې سړی به دعاګانې غواړي، ټوله ورځ به دعاګانې غواړي د الله نه. او دویم نمبر دا چې جمع بین صلاتین به کې حقیقتا جمع تقدیم، ماسپخین او مازیګر منځ به په جمع باندې وکړي. د هغې نه وروستو بیا به داسې وکړي چې را به شي ماښام مزدلفې ته، مشعر حرام ته به راشي. مزدلفه کې به شپه وکړي، او په دې مزدلفه کې یو عمل دی چې هغې ته جمع بین صلاتین وایي چې ماښام ماسوتن به دی به جمع وکړي تاخیر سره. نو ماښام ماسوتن جمع په یو ځل باندې وشوله. د هغې نه وروستو بیا 10 تاریخ دی، 10 تاریخ باندې بیا دی به ځي منا ته، دا یوم النحر دی. په منا کې به جمره عقبه ولي، او د هغې د 20 نه وروستو به بیا قربانی به وکړي، او د قربانۍ نه وروسته به بیا سر وخرئ، دا حلال شو. اوس د دپاره د احرام منافي کارونه جایز شو. البته 3 ورځې مزید پاتې دي چې 3 ورځې مزید به دا شیطانان ولي، 11مه ورځ باندې، په 12مه ورځ باندې، په 14مه ورځ باندې، 11 12 13 په دې 11مه 12مه 14مه ورځ باندې به 3 شیطانان ولي، وګټئ 21 کاڼي به روزانه ولي، 21 دنه 3 شپې ته جوړ شو. او په دې 10 تاریخ باندې به صرف یو جمره عقبه ولي، یو چې 9 کاڼي دي، دا تقریبا 13 جوړېږي. دا چې کله ولي نو که د خوښه دا که دا په 11 تاریخ باندې راځي، په 12 راځي، په 14 راځي، د هغې نه وروسته کوي. یو عمل ورته پاتې دی چې هغې ته طواف زیارت وایي، چې دا فرض طواف دی په حج کې، د کعبې نه غیر چاپېره به تاو شي، وچکرې به وهي، 2 رکعته لمونځ به وکړي، د حج کمپلیټ شو. البته بیا چې کله راځي نو طواف صدر او طواف ودا به وکړي، واجب طواف دی، دا کعبې ته یو قسم الوداع ویل دي، حج یې پوره شو، دقه حج دی. په دې ورځو کې بیا داسې شته چې په 12مه کې او په 14مه کې فمن تعجل فی یومین او تاخر فلا اثم علیه، دام پکې شته دی که اخر وروسته پاتې کېږي او که نه راځي، دواړه جایز دي. البته غوره دا ده چې سړی اخره ته هم پاتې شي، 14مې ته هم پاتې شي، د دې دپاره چې ثواب پکې ډېر زیات وشي. اوس الله رب العالمین فرمایي چې تاسو کله د عرفات نه رالی مزدلفې ته، ټوله ورځ هم 9 تاریخ په عرفات په میدان کې په دعاګانو کې په ژړاګانو کې په زارو کې تیر کو، نو ماښام به تاسو مشعر حرام ته راشئ او په دې کې به د الله ذکر کوئ. دا ورځ خو ډېره سخته ورځ، ټوله ورځ سړي په عرفات کې تېره کړي. عرفات میدان یو عام چټیل میدان دی، صرف کچ کچ بوټي به کېدي، واړه واړه دې دروازو نه پکې غټ بوټي به نه وي، هغې لاندې به سړی څه کښېني. او دا ډېر ګران عمل دی، ټوله ورځ په دې سخته ګرمۍ کې په عرفات کې سړی پاتې شي. او دا د دعاګانو ورځ د سړی به دعاګانې وایي. په دې وجه باندې حاجیانو له په دې کې روژه نیول مکروه دي، حاجیان به روژه نه نیسي په دې ورځ باندې، که روژې ونیوله نو بیا به پراته ایسته، بیا خو څه نشي کولی، نو ماښام مشعر حرام ته راځي. عرفات ته تلل ضروري دي، ځکه دا وقوف د عرفې فرض دی. کله چې په مشعر حرام کې شپه وکړي او سار سنګمونځ وکړي نو وختي په دې خړنۍ کې به دا د مشعر حرام راوځي مزدلفې نه، او دا به سیدې ځي منا ته.
څنګه چې مخکې ترتیب ویلې شو. نو مینا کې به افعال وکړي. قریشو کې دا کارو چې قریش به عرفات ته نه تلل، بلکې دی به چې د اتم تاریخ د یوم الترویې نه رافارغ شول نو سیده ورال مشعر حرام. مشعر حرام مزدلفه ټول موقف دی په کوم ځای کې چې چا وخت تیر کو نو د وقوف وشو، هر ځای کې چې پاتې شو. خو دی به په دې مزدلفه کې په دې مشعر حرام کې به دی ناستو او وسپلې قصې مې سیبې کولې او دی به عرفات ته نه تلل. بیا سار به چې خلک عرفات ته روان شو دی به نه تلل. ولې به نه تلل؟ دی به ویل چې منګه اوچت خلک یو، منګه اوچت خلک یو، منګه اولیاء الله یو، منګه وطانو اهل بیت الله د الله رب العالمین د کور اوسیدونکي یو او دا زمونږ خپل ځای دی، لہذا موږ د عامو خلکو دپاره په شان نه شو تللی، ځان به ورته اوچت ښکارېدو. نو الله رب العالمین دوی ته خصوصي وویل چې ګورئ تاسو به هم ځئ هم عرفات ته به ځئ او د عرفات نه به ټیک ټاک د خلکو سره یو ځای بیا واپس راځئ دی مینا ته به راځئ. نو دوی به عرفات ته نه تلل. نو الله رب العالمین ورته خصوصي امر وکړو. فاذا فستم حجانو کله چې راکوشئ تاسو من عرفات د عرفات د میدان. عرفات ته عرفات ولې وایي؟ نو عرفات ته د مختلفو وجوهاتو په بنا باندې عرفات وایي. یو وجه دا ده چې عرفات ورته په دې وجه باندې وایي، عرفات ورته په دې وجه وایي چې عرفات دا عرف نه دی، لم يعرف ريح الجنه، عرف لیکيږي خوشبوئی ته. او د عرفات په میدان کې هم داسې یو معنوي شانې خوشبوئی، سړی خوشحالي چې دا زه حج ته راغلی یم عرفات دی او د الله رب العالمین عبادت کوم. نو دا یو قدرتي طور باندې خوشبوئی ده، معنوي خوشبوئی ده. یعنی یو طرف ته په لکونو خلک دی دا د خلو بوی نه خلکو نه خیږي، خو سړی نه محسوسوي بلکې خوشحالی. یو دا دی. دویم نمبر دا دی چې عرفاتو ته د عرفې د وجې نه وایي. عرفه جمع شو نو عرفات ته جوړ شي. عرفات جمع د عرفې والا یو تعبیر دام شوی دی. دریم نمبر دا دی چې عرفاتو ته په دې وجه باندې وایي چې په دې کې د مسلمانانو د شرق او د غرب دی ورسره تعارف راشي. نشاید چې ستا په خوا کې د هندوستان سړی، ملیشیا سړی، امریکې سړی به ستا خوا ده، د فرانس به د برطانیې به نو د هغه سره به ستا تعارف راشي. او څلورمه وجه دا هم دا چې د حضرت حوا او د آدم علیه السلام ملاقات دلته شوی و، د یو بل سره تعارف شوی و. کله چې د اسمانه راکوشول په هندوستان او سریلنکا باندې نو بیا د یو بل سره ډېر عمر پس دلته میلاو شوي دي. فاذا فستم من عرفات کله چې راکوشئ تاسو د عرفات نه فذکروا الله نو یادوئ الله لره په اخلاص باندې عند المشعر الحرام په مزدلفه کې فی المزدلفه مشعر حرام. وذکروه تاسو یاد کئ الله لرا. خو فذکروا الله عند المشعر الحرام مزدلفه کې بسړی الله یادی. نو مشعر حرام دا په مزدلفه کې یو غر دی او په دې کې با تلبیه به خلک وي، تحلیل، تسبیح، دعا، دا ټول ذکر دی. وذکروه یادوئ الله لرا کما هداکم په دې باغه طریقه باندې کوم چې الله تاسو ته ښودلی دا. وذکروه یاد کئ الله لرا کما هداکم څنګه چې پیغمبر دته طریقه ښودلی دا. کما هداکم رسول الله، الله دته ښودلی، رسول الله ښودلی. نو معنا دا ده چې په سنت طریقه به الله یادوي سړی. نو دې نه معلومه دا شوه وذکروه کما هداکم، نو معلومه دا شوه چې ذکر به هم سړی هغه کوي چې کوم قرآن و سنت ته ثابت دی. ذکر هغه ذکر به سړی کوي چې د قرآن سنت ته ثابت دی. وظایف به هغه سړی کوي کوم چې د قرآن و سنت ته ثابت دي. د ځان نه به سړی وظیفې نه جوړوي، د ځان نه به سړی درودونه او د ځان نه به سړی د تسبیحات نه جوړوي چې دا به وایي. وذکروه کما هداکم قرآن وایي. موږ په دې معاشره کې نن سبا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې کوم غوره درود راغلی دی نو هغه زمونږ د درود ابراهیمی دی. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انک حمید مجید. او دې سره سره یو درود دام دی د امام بخاری استاد اسماعیل بنم باندې د صحابو به دا درود ډېر خوښ چې اللهم صل علی محمد النبی الامی. دا درود ونن سبا بزرگان سوي چرا یو بزرگ په خوب کې نبی علیہ السلام لیدلی او په خوب کو ته د درود تنجینا ښودلی و. نو تنجینا یا تنجینا نن ډېر خلک لګیا دي جماعتونو کې صلات تنجینا او درود تنجینا وایي. دا راته چا ویلی دی؟ په خوب کې فلاني بزرګ لیدلی دي. نو خوب پرېږدوه چې په ایښه باندې رسول الله تا ته کوم درود ښودلی هغه ولې نه وی. نن پیران صاحبان ټول درود تنجینا او درود تنجینا یا تنجینا یا تنجینا دا درود ډېر عام دی په دې عامو صوفیو کې او په دې عامو بزرګانو کې ډېر زیات دی. سوچ چاره دا وظیفې مظیفې ورکوي.
دې په ځای باندې هغه درود وایي کوم چې الله رسول موږ ته ښودلی دی په مونځ کې موږ وایو جنازه کې موږ وایو دا درود په جنازه کې مو وایي اللهم صل علی محمد دا په جنازه کې مو وایي دا په مونځ کې مو وایي هسې مو وایي دا غوره درود دی نبی علیه الصلاۃ والسلام نه صحابو تپوس کړی دی کوم درود غوره دی دا درود غوره دی رسول الله په یې باندې یو کار کوي او موږ بل وایو نو واذکروا کما هداکم د قاضي عز الدین په زمانه کې وداسې شو چې یو مسله راغلی وه سرکاري مسله راغله واغه قاضي راولګېدو او د وخت علماو ته دا مسله حواله کړله چې د دې مسلې حل راوباسئ هغوی چې کله د مسلې حل راوویستو مدعي مدعا علیه واورېدل او د شریعت په رڼا کې هغوی فیصله وکړله چې دا حق د پلاني کېږي ځکه چې نبی علیه السلام فرمایي البینة علی المدعي والیمین علی من انکر چې مدعي به گواهان پیش کوي او منکر به قسم کوي د دې قانون تحت د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث ته مشهور حدیث ته په دې باندې فیصله کوله په سوال باندې فیصله کیږي او د شپې ویل چا بعضی علماو نبی علیه السلام په خوب کې ولیدو چې نبی علیه السلام ورته په خوب کې وایي چې دا فیصله داسې وکړي دا فیصله داسې وکړي یعنی کومه فیصله چې علماو په اتفاق باندې کوله نو د هغې خلاف ورته نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې داسې مه کوئ داسې دا فیصله وکړي نو سبا ویل د علما چې رالل او د وخت قاضي ته او جج ته یې ویل جره بېګا نبی علیه الصلاۃ والسلام راغلی دی او موږ ته ویل چې داسې فیصله وکړي حالل کې موږ خو فیصله د بل شان تیاره کړې ده نو قاضي عز الدین ته ویل چې ستا په دې کې څه رایه ده وایي هغه ورته ویل چې زما رایه دا ده چې خوبونه په ځای باندې پرېږدئ زموږ دپاره دلیل د نبی علیه الصلاۃ والسلام ژوند دی ژوند لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه د الله رسول په ژوند کې زما سره پر اسوه حسنه ده او نبی علیہ السلام چې په ژوند کې موږ ته کم دین راښودلی دی چې البینة علی المدعي والیمین علی من انکر دې قانون لاندې فیصله وکړو خوبونه په ځای باندې پرېږدئ نن سبا د ایښي دین موږ پرېښی دی خوبونه پسې روان شوي یو نو دا موږ لاره خطا کړل د بدعاتو باندې راللو واذکروه کما هداکم یو معنی دلته بعضې علما بلم کړله چې کاف په دې ځای کې د تعلیلیه د علت د پاره د بیا به دا معنا شي چې وذکروه یاد کړئ الله تعالی ولې یاد کړئ کما هداکم د دیو جن چې تاسو ته هدایت کړی دی ځکه یاد کړئ چې الله ته هدایت کړی دی او دا بل معنا متبادر ده وان کنتم یقینا وی تاسو من قبله مخکې دینا د شریعت نه مخکې د رسول الله درتلو نه مخکې لفی من الضالین خامخ به خبروي مخکې به خبروي او صلی الله تعالی خبر کړی ثم افیضوا من حيث افاض الناس دا اوس خطاب دی مطلقی قریشو ته ځکه دی به د عام خلکو سره افاظه نه کوله نه به راکوزېدل ځکه دی به عرفات ته نه تلل چې نه تلل نو الله ورته خصوصي ویل بدماشیانې مه کوئ ثم افیضوا بیا راکوشئ تاسو من حیث دغه ځای نه افاض الناس چې نور خلک راکوزېږي وی خروج سبق دخول غواړي یعنی سړی به ولې کله به راکوزېږي دا خو تللی نه دی نو څنګه راکوشئ تاسو دا عرفات ته نه دی تللی الله ورته وایي افیضوا راکوشئ تاسو مطلب دا چې اول لاړ شئ بیا راکوشئ اول لاړ شئ نو بیا به راکوشئ تاسو ځئ نو راکوز به څنګه شئ ځکه دی خو آلرډي د مخکې نه پراته دي په دې مشعر حرام کې واستغفر الله بخنه د الله نه وغواړئ د خپلو ګناهونو ان الله یقینا الله تعالی غفور بخونکی دی رحیم همیشه مهربان دی فاذا قضیتم مناسککم کله چې پوره کوئ تاسو مناسککم خپل د حج مناسک او افعال د حج پوره کوئ حج افعال ما درته وویل فذکروا الله نو یادوئ الله لره کذکرکم آباءکم په شانتې د یادولو ستاسو خپلو پلارانو لره او اشد ذکر یا په زیات یادولو سره څنګه چې خپل پلاران یادوئ د هغې نه الله ډېر زیات یاد کوي فذکروا الله یاد کوي ادي الله یادولو نه څه مراد دی یو معنی خو دا ده د دې نه مراد دا دی چې کله شیطان ولې نو الله اکبر ورسره وایي رمی الجمار په ټیم کې وایي الله اکبر الله اکبر او د جمراتو د ویشتو په ټیم کې به تلبیه سړی پرېږدي لبیک اللهم لبیک په ځای باندې به صرف الله اکبر وایي نو دا یې معنی ده واذکروا الله کما هداکم الله اکبر وایي تاسو دویم دا امام رازی رحمه الله ویلی دی او امام قرطبی رحمه الله هم دا ویلی دی بلکې اکثر مفسرینو چې دا قریش داسې وو قریشو چې دی به یو ناشنا غونې عمل کو هغه دا وه چې دی به کله په مینا کې کېناستل نو په دې مینا کې به دوی د خپلو پلارانو د خپلو نیکونو مړانې به ویلې قصیدې به ویلې شعرونه به ویل او ناس به چا به د یو خپل پلار یو شان صفت کو چا به بل شان صفت کو نو الله رب العالمین ویل چې د پلارانو په شانې تاسو څه وکئ الله یاد کوي د پلارانو
تذکر یې مه کوئ، د پلار فخر. او د عربو کې دا کمال و چونکې لفاظ خلکو خلور خلکو که پلار به بالفرض داسې بیکاره صفتونو به کیو نو دی به هغه هم داسې طریقه باندې یاد کړل چې خلکو ته به د خپل پلار ډېر اوچت ښکار وکړو. نفحة العرب کې به تاسو هغه قصه اورېدلې وي که نه، کتلې به مې چې هغه فرزدق شاعر دی غالبا. نو هغوی د خپلو پلارانو صفتونه کوي چې یاره ستا پلار زما پلار کې دا صفت دی. د پلارانو باندې افتخار دی د خپل پلار صفتونه. هر چا ته خپل مور او پلار داسې ښکاري چې دا سم اولیا دي. یعنی د پلار غلطي سړي ته غلطي نه ښکارېږي. زما پلار نه غلطي دی نشي، زما پلار ماته صحیح لاره ښیي، د پلانې څه وایي دا به وایي لګیا وایي. مور نه زما مور نه غلطېږي، نو چې ستا مور نه غلطېږي ستا پلار نه غلطېږي زما مور زما پلار نه غلطېږي، دا معاشره چا ورانه کړه بیا او دې ورانه کړه که نه. په دې وجه باندې د مور او پلار غلطۍ ته به غلطي وایو که غلطي کوي. کلک به بې ادبي به نه کوو، مور او پلار بې ادبي به نه کوو چې سړی ورته مخ ته وردانګي او چې کار یې غلط هغې ته به غلط وایو. نو فرزدق ویل د ده نمبر چې راغی نو د ده پلار کې څه صفت نه و، هېڅ صفت پکې نه و. نو ده ویل چې زه پلار څنګه صفت وکړم؟ ویل چې زما پلار داسې بهادر انسان دی که نه چې هغه کله بیزه رالوشي که نه نو عام خلک په لوښو کې بیزه رالوشي. وایي زما پلار په لوښو کې بیزه نه رالوشي، داسې کمال دی بیزې لاندې غولانځې ته څملي او هغه تی ورله روي په دغه طریقه باندې ځان مړوي. نو چا ورته ویل چې ولې؟ وایي چې زما پلار شوم ډېر زیات دی. ځکه چې بالفرض که په جام کې دا بیزه رالوشي خو دا یو اواز کوي که ستاسو خیالي په جام کې چې کله دا بیزه یا دا ګډه سره غوړه لوشي دا ځان له پدې کې یو سوریلی شانی आवाज یا غډر مزه کوي هغه आवाज. نو دا خو بیا گاونډیان اوري خلک بیا لوخي راوړي چې منګ له د شوده راکې پې ته راکې. نو زما پلار دغه شان دا خوراک کوي. نو دی به د پلارانو صفتونه کول. نو الله رب العالمین ته ویل د پلارانو په شان تاسو خپل رب ولې نه یادوي؟ پلار ولې یادوي؟ پلار ما یادوي پلار او مور. دا تشبیه په څه کې ده؟ دا تشبیه راځي وي دا په وحدت کې ده. یعنی وحد الله كتوحيدكم آباءكم. الله د یوازې یاد کې څنګه چې خپل پلار یوازې یادوي. نو دا تشبیه په وحدت کې ده چې صرف الله یاد کوي. لکه صرف د خپل پلار ذکر کوي بل څوک نه یادوي، صرف الله یاد کوي. او دویم نمبر دا تشبیه په محبت کې ده. په محبت کې معنی دا څنګه چې مور او پلار داسې په مینه مینه یادوي، الله په مینه باندې یاد کوي. والذین آمنوا اشد حبا لله فمن الناس. اوس دوه قسم اجیان ذکر کوي. اجیانو کې قسمه قسم اجیان او بل اجي صاحب ته چې اجي صاحب بناوي خپکیږم کله کله. زمونږ د پښتنو باره کې ډېرې قسمه مشهور دي، بعضې پښتنو کې نه دي، هر چا کې دي. هغه یو صاحب وایي په هغه د دکاندار قرض و، ډېر وخت یې شوی و، نو بل ستلی دی و دکاندار ته و چې هغه کاته راواله. هغه چې کاته راواغستله ویل پیسې راکوې؟ ویل نه اجي صاحب ورسه ولیکه حج له تلی وم چې مخکې خو زما باندې د پلاني قرض اوسه چې د پلاني اجي قرض دی پلاني اجي باندې زما قرض دی، اجي ورسره ولیکه. نو دا حج کول ډېر خلک چې هغه ته اجي صاحب ونه خفه کېږي دا خپل عمل بربادول دي. ګورئ حج عمره کول څومره پټ وشي. الله دې ټولو له توفیق راکړي او مال او تاسو ټولو له چې موږ الله تعالی بار بار حرمینو ته بوځي ول حجونه عمرې وکړو. او زموږ دا بعضې ملګري وایي او چې حج ته لاړ شي نو هر 15 منټه پس بالته تصویر وباسي او دا تصویران به شیر کړي د بادب او دا ویډیوز به کوي. دې نه ځان ساتل غواړي. موبایل باندې پابندي سړی ته نشي لګولی ځکه ټوله دنیا ده او خپل حجونه په دې باندې تباه برباد کړي په دې باندې. باجوړ ته موږ جنازې لیدلي وو د انزري ته لوی سم کې جنازه و زموږ د ملګري والد صاحب وفات شو. په هغې کې یو امیر صاحب هغه تقریر کوو موږ چې لاړو ناشنا تقریر کوو په د اخلاص باندې ډېرې ښکلې خبرې کولې. هغه امیر صاحب داسې عالم نو خو خبره ډېرې ښکلې کولې. وی چې یو کس تلی و حج له چې حج له تلی و نو د حج نه چې واپس راغی نو خیرات یې وکړو و خیرات یې چې کوو نو پیسې ورسره نه وې میخې نه شول حلولې. ویل هغه داسې کار وکړو چې هر څه ګزاره حال غونې خیرات به وکړم او چای بسکټ به دې خلکو له ورکړم او بس مېلمانه به رخصت شي. نو هغه چې کله په مېلمانو باندې بسکټ او چای وسکل ویل بیا به چې چا څوک هلته تلي و دی حاجي صاحب سلام لا نو چا به دې په لار کې تپوس وکړو چېرته تللی؟ ویل بسکټ حاجي خواله تللی وم. نو هغې به بسکټ حاجي باندې مشهور کړو چې یاره د بسکټ ورکول به. ویل هغه ډېر خفه پریشان و چې دا څه فساد وشو. زه خو حاجي صاحب بسکټ باندې مشهور کړم. ویل چاته ویل چې دې نومونه به څنګه خلاص شم چې څه وکړه واپس لاړ شه حج له بیا راشه او غټه میخه لالګه دا نومه د نه وینځلی شي. هغه چې کله لاړو واپس راغی میخه لا بیا د خلکو میخو حاجي صاحب وایو. نو دا نومونه دا الله لګي چې سړی کې اخلاص کله کمي کله چې خلاصي که نه
صرف د الله د رضا دپاره اعمال وشو نو الله تعالی پکې بیا برکت اچوي. نو الله تعالی هلته اوس وایي چې حج نه 2 قسمه حاجیان راځي. یو هغه حاجي دی چې دا ځي نو دا وایي چې بس الله ماله دنیا راکړي. ډېر حاجیان داسې دي یاره حاجي صاحب روانې خلک راځي ما ته دعا کوه. څه دعا؟ د بچی مې الله نوکر کړي دا پلانې نوکري ده د الله تعالی له راکړي هغه ځمکه عالمه د هغې دپاره به دعا وکړم. دې دپاره دا حج روان دی حرم ته روانې خور شوي یا حج له څوک دې دپاره ځي هلته به دنیا سړی غواړي. تاسو یقین وکئ که نه چا کې چې ایماني که نه حج ما نه دی کړی عمره مې کړې ده و چا کې چې ایماني او دته هلته پته لګي چې په دې ځای کې دعا قبلېږي نو د دنیا سوال سړی نشي کولی. چا کې ایماني او دکې څه سوچ فکري که نه د دنیا سوال سړی کولی نشي هلته اگر چې څه حرام نه دی ځان له یو کیفیتي خو داسې حاجیان هم پکې چې خالص تللی دې دپاره چې دنیا وګټم نو الله وایي بس الله وله دنیا ورکړي. ښه ډېر حاجیان ډېر مالدار یې که ستاسو خیالي دا حاجیان ډېر مالدار یي ځکه حرم کې الله دعا قبلوي او دا صرف مالو غواړي نو الله ما له فی الاخرة من خلاق آخرت کې ولې څه نه ورکوم. او بعضې پکې حاجیانې دنیا هم غواړي او آخرت هم غواړي. دنیا هم له ورکمه آخرت هم له ورکمه. په دې وجه باندې ښه حاجي هغه دی چې دا صرف آخرت غواړي او یا د دنیا که غواړي نو چې آخرت ورڅخه خامخا غواړي دا ښه حاجي دی. او کم حاجي چې دا صرف دنیا غواړي نو دا ښه حاجي نه دی الله رده صفت نه ریا کړی. فمن الناس نو 2 قسمه حاجیان دي یو حاجي شقي او یو حاجي سعید. فمن الناس نو بعضې د خلکو نه بعضې د حاجیانو الناس کې لبلا مهدي دي حاجیان بعضې حاجیان مناغه دي یقولو چې وایي ربنا یې زموږ ربه آتنا فی الدنیا راکه موږ ته په دنیا کې سره راکه مال راله راکه دولت راله راکه عزت جیداد راله راکه وما له فی الاخرة من خلاق او نه به یې د ده لپاره په آخرت کې من خلاق څه حصه آخرت کې به الله نه ورکوي. ومنهم بعضې په دوی کې من داسې اجیان دي یقولو چې وایي ربنا یې زموږ ربه آتنا راکه موږ ته فی الدنیا په دنیا کې حسنة حسنه وفي الاخرة په آخرت کې راله راکه حسنة حسنه په دنیا کې هم حسنه راکه په آخرت کې هم حسنه راکه. نو حسنه څه شی دی؟ ډېرې معنی علماو کړي دي. یو د حسنې نه مراد دی حیات حسنه الله په دنیا کې ښکلی ژوند راکا ښکلی ژوند او په آخرت کې هم ښکلی ژوند راکا نو ښکلی ژوند ته مراد دی. حیات حسنه ته مراد دی. آتنا فی الدنیا حسنة معنا حیاتا حسنة صفت د موصوف دپاره حیاتا حسنة. دویم نمبر بعضې علماو د دې معنا دا کړې ده حسنه ویلې کېږي اولاد ته صالح اولاد ته. آتنا فی الدنیا اولادا حسنة الله ښه اولاد را په دنیا کې راکا دا حسنه معنا اولاد هم شوی دی. علم معنا یې هم کړې ده. د دې سره سره د حسنې معنا ښځه هم ده چې الله په دنیا کې نیکه ښځه راکا او په آخرت کې مراله نیکې ښځې صحبت راکا نو حسنه ښځې ته م وایي. ښه معنا د دې دا ده چې حسنې معنا موږ وکړو توفیق د حسنې او د دویمې حسنې معنا وکړو جزا د حسنې. نو دا معنا وکړو منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه بعضې پکې داسې حاجیان دي چې وایي زموږ ربه راکړه موږ په دنیا کې توفیق د نیک عمل وفي الاخرة په آخرت کې راله راکړه حسنة جزا د نیک عمل راله راکړه. نورې معنی خو ډېرې زیاتې شوي د مختلف معنی حلال مال ته ویلې کېږي صحت ته ویلې کېږي داسې زړه چې هغه شاکر دی دې ته ویلې کېږي. وقنا وساته موږ عذاب النار د عذاب د اورنا الله وایي دا جیان ښه جیان دي. اولئک دا خلک لهم د دوی دپاره نصیب حصه ده مما د هغې څه نه کسبو چې دي څه غوښتلي دي. کسبو معنا طلبو. اولئک دا کسان لهم د دوی دپاره نصیب حصه ده مما کسبو مما طلبو څه چې دي غوښتلي دي څه چې غوښتلي حصه به له ورکړو. کسب د اعمالو ته م وایي او دلته د دعا ته م وایي. والله الله تعالی سریع الحساب جلد حساب کوونکی دی. الله جلد حساب کوونکی دی. دا دغه شبهې صفایي د وزاله دا ورد دی چې دا د اربونو او د کربونو په تعداد کې انسانان پیریان دي الله به څنګه حساب کتاب کوي. الله تعالی وایي کولی شي. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. په دې آیت کې ایام معدودات راغلل. واذكروا الله في أيام معدودات. ایام معدودات کم دي د شمیر ورځې. د دینا عبد الله ابن عباس فرمایي ایام التشریق تی مراد دي. ایام التشریق یوم النحر لسما یو لسما دو لسما دیارلسما څلور ورځې دي. په دې کې تاسو الله یاد کوي. څنګه الله یاد کوي؟ تلبیه پکې وایي
د جمراتو د وشتو په ټیم کې تاسو تکبیرات وایي، د الله بڑای بیان کوي، په دې کې ځان ستړی کوي، دی معنا ده. او ظاهر هم دا لګي چې وذکر الله فی ایام معدودات دا د تکبیراتو سره تعلق ساتي، ځکه چې جمرات کله سړی ولي د هغې سره به الله اکبر وایي، نو د الله یې د ولي، ځکه وروستو بیا د تعجیل فی یومین او د تاخیر خبره کوي، نو دې سره مناسب دقه معنا لګي. وذکر الله یاد کوي الله لرا فی ایام په ورځو کې معدودات چې د شمیر ورځې دي، د شمیر په ورځو کې تاسو یاد کوي. ایام الرمی ایام معدودات 10 11 12 13 او د هغې سره څلور ورځې جوړیږي د ایام معدودات دي. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه. فمن تعجل دا د اختیار مسله ده، چا چې جلتی وکړله فی یومین په 2 ورځو کې فلا اثم علیه هیڅ ګناه نشته دی په ده باندې، په دې معجل باندې. 2 ورځې پاتې شو د لسمې نه وروستو 11 12 او درېمې ته اړو پاتې نه شو، دا تعجل او تعجیل دی. دا تعجیل په څه کې دی؟ برمي الحجاره او برمي الجمار، او دا په مینا کې د عمل کېږي. نو په 11 12 تاریخ باندې شیطانان ویشتل او چې بس 13 ته نه پاتې کېږم، ټیک دی بس. نو فمن تعجل فی یومین چا چې جلدي وکړله په 2 ورځو کې او 2 ورځې شیطانان ویشتل فلا اثم علیه ګناه نشته دی په ده باندې. دا په هغه رواج باندې رد دی چېرې دا 3 ورځې ته پاتې نه شو، 3 ورځې ته ولې پاتې نه شو. او دویم ومن تاخر څوک چې وروسته شو 3 ورځې ته فلا اثم علیه نشته ګناه په ده باندې. ومن تاخر څوک چې وروسته شو یعنی الی الثالث 14 تاریخ ته فلا اثم علیه ګناه پې نشته، بلکې دا ماجور دی. اگر چې چا 3 ورځې تېرې کړې دي نو هغه ته به الله ډېر ثواب ورکوي. البته یو سوال لازم چې دا خلک ولې مخکې راتلل 3 ورځې ته ولې نه پاتې کېدل؟ الله خو اجازت ورکړو خو دوی ولې نه پاتې کېدل؟ دغه جواب دا دی چې د دې عربو د قریشو د مختلف خاندانونو مختلفې ډیوټیانې وي. په دې کې د سقایي چې کومه ذمہ داري وه سقایا دا د حضرت عباس صاحب وه، عباس. او د دې رسول الله چې کوم تره دی د سقایي د زمزم د اوبو تنظیم به ده کوو، نو دوی به مخکې راتلل، ځکه 14 تاریخ به حاجیان راځي واپس د عرفات نه حرم ته، دا خو ډېره ګڼه ګوڼه یو دی له به اوبه څنګه سړی ورکوي. داسې تنظام خو نه و چې دا په زرګونو کولرې پرتې په حرم کې وسودا پلانټونه لګېدلي دي، یا سړی ځي او که ګرمي وبس کې او که یخي وبس کې. حرم کې عربیان هر قسم خلک چې دی خو د حرم ډېر صحیح خدمت کوي. 2 قسمه کولرې به لګېدلې، ګرمې به وي او یخې به وي، په وړي جمعې کې تا ته به دواړه میلاوېږي زمزم اوبه. په زمانه کې چېرته داسې لوښي دغه د مشکون اوبه به وي دې خلکو ته رسول، دا به مخکې رالل تنظام به ولو. د ابو طالب سره د عمارة المسجد او د تعمیر المسجد ذمہ داری د ابو طالب د خاندان سره او د هغه سره وه. د عثمان ابن طلحه حجبي د سره د کعبې د چابیانو ذمہ داری وه، کول به دوی کوو، د چابیانو خدمت به دوی کوو. نو دا سقایي والا خلکو نو دوی ته ویل که تاسو مخکې راځئ نو راتلی شئ. لمن اتقا دغه چا دپاره چې دا تقوادارو چې دا تقوادار دی. لمن دا حکم دغه چا دپاره اتقا چې دا د الله نه یېرېدو. څه مطلب؟ د الله نه یېرېدو دا د خپل نفس د بندګۍ دپاره نه چې د خپل نفس مني چېرې 3 ورځ ته نشم ایساری دی، نه د الله نه یېرېږي، اصل کې نور کارونه کوي. دا هغه نور کارونه څه دي؟ هلته سقایي خدمت کول دي. لمن اتقا دا د رفس او د فسوق جدال نه ځان ساتي، دغې دپاره نه ځي، خو دا د خدمت دپاره ځي. واتقوا الله د الله نه ویرېږئ واعلموا پوه شئ انکم چې تاسو الی دی الله ته تحشرون ورجمع کولی کېږئ به راغونډولی کېږئ به دی الله ته. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه والد الخصام. مخکې 2 قسمه جان ذکر شول، یو سعید دی او یو شقی دی. اوس 2 قسمه عام مسلمانان ذکر کېږي. 2 قسمه مسلمانان، یو هغه مسلمان دی چې دا منافق دی، په زو اسې ځان د مسلمان وي، دا ځان له یو بدبخته دی، اعلی بدبخته دی، اعلی شقی دی د خپلو صفاتو او اوصافو سره. او دویم به د یو کامل مسلمان تذکره وشي چې هغه اعلی سعید دی، نیکبخته دی، چې هغه مسلمان دی، صحابي دی او هغه خپل ځان په دین باندې خرڅ کړی دی. الله یو من الناس بعض د خلقنا منافقان من دسې دي یعجبک چې خوشحالي به تعالی را قوله دغه خبرې
فی الحیات الدنیا په دنیوي ژوند کې دنیا کې چې کله هغه ستاسو خبرې کې داسې پستې او مزیدارې او مدللې داسې خبرې به کوي ته دا زما کلک ملګری دی قسم هم درته کوي قسمونه به تا ته کوي دا الیکشن تیر شو الله دې دا نفرتونه ختم کړي دې سره نفرتونه پیدا کیږي الیکشن تیر شو په الیکشنو کې قصه ډېره مشهوره شوې وه ستاسو خیالي هغه تیر ځل کې کم بې فیض و چې یو کس هغه ووټونو ته ولاړو نو هغه راغلی په یو کس په چې ماله ووټ راکړه چې در به کم د الله وایي چې نه قسم راسه وکړه ویل قسم درته کوم چې تالې در کومه ویل نه یقین مې نشته جومات ته راسه لاړ شه کلمه راته ووایه زما یقین پیدا شي ځکه هر څوک خلکو دې تاله ووټ در کومه ویل هغې جومات ته بوتلو وایي چې کلمه راته ووایه هغه بسم الله وکړله او درېیمه کلمې ورته وویله ویل تا خو ما ته درېیمه کلمه ویله ویل دا دوه مې بل چاته ویلې دي دا دوه مې بل چاته ویل نو ستا ته مې که بل څوک راغی ته به څلورمه کلمه ویمه نو دا منافقت دی که دا ووټ دی او که دا بل څه دی او که دا ملګرتیا ده او که دا تعلق دی چې د چا سره دی په زړه کې مینه وي نو په خوله باندې الله وایه چې په زړه کې د مینې شته ولې په خوله وته دا منافقت دی نو دا شوله نو الله تعالی وایي داسې خلک شته دی منافقان چې د هغه د دنیا په ژوند کې یعنې ملګرتیا کې به د هغه خبرې داسې خوشحالۍ خو چې کله موقع راشي نو تاسو ته مې قصه کړې ویل د زمري ته په دې غوږ کیسه ویل چې داسې بېغیرته څه مه ګرځه بیا دپاره نو دا چې حقیقت کې بیا هېڅ هم نه وي دا چا په باره کې نازل شوی دی نو دا عبدالله ابن عباس چې معنا کړی ډېر مزداره ده وایي دا اصل کې د هر منافق باره کې نازل دی هر منافق باره کې جمیع المنافقین جماعت من المنافقین د منافقانو طریقه هم دقه دی چې بس هر چا ته ستا ملګری ما دوه مخې دی یأتي هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه یو مخ باندې دلته راځي بل مخ باندې هلته راځي دو رنګي سه رنګي پیدا کېده هر منافق داسې دی ابن جریر طبری رحمه الله لیکلی دی په تفسیر طبری کې نزلت په اخنس ابن شریق دا د اخنس ابن شریق په باره کې نازل دی دا یو د منافقان یو رئیس یو مشر اخنس په دې مدینه کې بعضې منافقان مشهور شوي عبد الله ابن ابی شو اخنس ابن شریق شو دا نبی علیہ السلام پیژندلو دای خودلی او چاته دای خودلی او حذیفه ابن یمان ته نبی علیہ السلام نو د خصوصي ذکر الله تعالی او چې اخنس په ډېر خطرناک منافق دی چې خبرې نبی علیہ السلام ته وکولې نبی علیہ السلام تعالی سنې په سینه باندې خودل چې تاسو وایي موږ منو او بس موږ په تا ډېر خفه کېږو ستاسو هم ډېره مینه ده چې بار بار راووتو نو هغه وراني به کول چې هغه وراني به چا په شرق غرب کې نه وکړي ومن الناس بعض د خلقنا من د سری یعجبک چې تا حیرانئ قوله دا خبرې فی الحیات الدنیا په دنیوي ژوند کې ویشهد الله ګواه کوي الله لره علی ما په هغه څه باندې فی قلبه چې په زړه کې دي ګواه کوي الله لره په هغه څه کې چې په زړه کې دي په زړه کې څه دی 2 نمبر ایمان منافقت د نفاق د ډک ایمان د نفاق د ډک ایمان دی په هغې الله ګواه کوي چې الله تعالی به زه ته خو ما پېژنې چې زه خو کلک ایماندار یم ایمان امانت و دیانت په ما کې دی وهو الد الخصام حال دا ډېر سخت جګړالو دی الد لددن اغسته شوی د لدد شدید الخصومه کثیر الخصومه جګړالو الد الخصام شدید الخصومه کثیر الخصومه ډېر سخت جګړالو دی کنایه د دې نه چې دا ډېر زیات ضروري انسان دی منافق به ضروري واذا تولى سعى في الارض دا تولى په دې درې معنی دي یو دا معنا ده چې تولى په معنا د سوار باندې تولى معنا سوار واليا سویرورت په معنا نو اذا تولى کله چې دا مشر شي چې کشر دی مشر شوی نه دی اختیار ورته نه دی میلاو یو شان خبرې کوي واذا تولى کله چې حاکم شي مشر شي سعى فی الارض کوشش کوي پزماکه کې لیفسد فیها چې فساد وکړي پزماکه کې بیا فسادونه کوي ویهلک الحرث والنسل هلاکی الحرث فصل لرا والنسل والنسل لرا فصلم هلاکی نسلم هلاکی دی آیت تخپ جوور نظر باندې وګورئ کله چې دا مشر شي د کار بیا صحیح سعى فی الارض پزماکه کې مهنت دا کې لیفسد فیها چې فساد پزماکه کې خور کی ويهلك الحرث هلاكي فصل لرا والنسل ونسل لرا قرآن کریم داسې یو کتاب دی او رښتیا ویل د غرګو جنگ دی چې کما خبره په 1400 کال مخکې کړې ده نو دې زمانه کې چې قرآن کله ګوري نو بالکل په هر مسله کې به دا ته عبارت النص کارېږي
نن سبا د دې مشرانو کم چې وزرا دي کم چې وزیر اعظمان جوړ شي صدران جوړ شي مشران شي او د هغوی کار څه دی الله وایي چې کله مشر شي نو دوه کاره کوي فصل خرابوي او نسل خرابوي فصل څه دی د فصل نه مراد په دې ځای کې وایي زنانه دي زنانه ځکه زنانه فصل غنم زیاتوي زنانه بچي راوړي نو زنانه بې حیا کوي بس زنانه بې حیا کوي تاسو وکتل که نه په دې حالاتو کې دا کم حالات چې روان دي یو سنجیده انسان دی په غور وکړي سنجیده انسان چې دا سړی دیندار دی او قطع نظر د دې نه چې یاره زما د چا سره سیاسي تعلق دی یا نه دی قطع نظر د دې نه بلکې زه نور آسانومه یو سړی که زما د خبر باندې ځان پوهه کوي او په ضد باندې نه حملوي 2 رکعته اول دی اودس وکړي 2 رکعته منځ وکړي او بیا دې دا زړه بالکل پاک کړي او بیا دې په دې حالاتو نظر واچوي چې څه حالات روان دي د زنانه په دې 70 کال کې د پاکستان کې څه وکړل راووتلې مختلف چوکونو ته راووتلې بازارونو ته راووتلې د میډیا مخې ته ګډې شولې د هغې بې پردګیانې وشولې دا سیول سوسایټیز په د 8 مارچ دا کمې ښځې راوځي دا تاسو وکتل که نه دا د دنیا په تاریخ کې چېرته شوي چې ښځه وایي چې میرا جسم میری مرضي دا خبره هم څوک کولی شي چې زما بدن دی زما مرضي ده څه کومه به کومه او نشي سړی کولی بعضې خبرې سړی د خولې نه وځي د ښځو څه ونه کړل او دا خو په خپله نه راوځي په خپله باندې ښځه چېرته راوتی شي دا خو څوک راوباسي څوک له پیسې ورکوي څوک له ترغیب ورکوي څوک یې موټیویټ کوي څوک یې په دې عمل باندې راوچتوي نو اذا توله یهلک الحرث زنانې تباه بربادې کړلې زنانه حیاګانې ولې لوټ کړلې حیاګانې بې عزتې کړلې لوپټې تې کوزې کړلې مفلر یې وربسر کړلې دغه شانې د حیا څادرې ته لرې کو د بې عزتۍ څادرې وربسر کړلې غټې غټې جامې هغې ته لرې کړلې تنګې تنګې جامې وربسر کړلې نن سبا داسې وخت دی که نه تاسو وګورئ د معاشرې ته ډېر نیکانو خلکو ښځې وایي نیکانو خلکو ښځې وایي پاکې دننه منافقت دا ښځې 2 برقې ساتي اکثر یو پیشني برقه ده یو دا غټه برقه ده نو په کور کې به غټه برقه په سر یو چې کله بار ته ځي بیا ډاکټر له ځي او پېښور ته ځي نو بیا به بل برقه په سر کې ولې سي چللی دا ماته د نیکانو خلکو ښځې ولیدلې دا منافقت دی مدرسې ته په یو مدرسې ته چې راځم غټه برقه به راوړم سکول ته به ځم پیشني برقه به وړم دا د مدرسو طالباتو کې هم دا شته دی دا منافقت دی دا نه دی پکار دا علم نه دی علم دا دی چې دا زنانه دا چې څنګه په مدرسه کې داسې په سکول کې به داسې په کالج کې به داسې په واده کې به مي یا په مدرسه کې به جماعت کې په کور کې به پرده کوم او چې کله په جنج باندې زم ګډېږم به بیا نن سبا خو هلکانو شروع کړل د جنکۍ وی که په هلکانو پوره نه شوه او جار شم کابله جنکۍ به دې ګټې نه نو د هلکانو نه اوس جنکۍ جوړ شي د ګډاګانې هلکان نه کوي اوس جنکۍ نه کوي هلکان کوي بالکل حالات الټه شوي دي کم نښې چې پخوا په جنکو کې په هلکانو کې دي اوس دا کار چا وکړو دا د مشرانو وکړو یهلک الحرث والنسل نسل نه څه مراد دی نسل وی بچي مراد دي نسل بچي دي بچي قوم بچیان څه وشو په دې باندې د قوم بچیانو غیرت څه شو د قوم د بچیانو هغه حوصلې څه شولې هغه د اسلام سره مینه چېرته لاړله د اسلام سره محبت چېرته لاړو هغه حیا په کوم ځای کې دا مخکې د پښتنو هلکان به داسې وو د پښتنو هلکان دا سبق د خپلو کشرانو ته ووایي چې یاد کړي د پښتنو هلکان به داسې وو چې کله به د کلي مولي صاحب په لار باندې روان نو لار به ورته پرېښودله استاز به له مخې له ورغې د سکول استاز به چېرته ABC به ورته ښودلي په بازار کې به ورته لار پرېښودله پټېدو به نه یعنې شرم به ورتلو څنګه به ورسره میلاوېږم استاز ته به لاس نه شو میلاوی د حیا د وجې نه استادان به کله خفه شو دا شاګرد زما نه پټ شو پټېدو به نه موږ د استاز خواله نه شو ورتللی استاز ته به نه شو میلاوېدلی جومات د امام سره به نه شو میلاوېدلی په کلي کې به چې کله مشر خبره کوله خاموش به ناستو دا به د کټ به لر سر ته ناستو اوس هلکان خبرې کې بوډاګان غلي ناست دي کلي مولي صاحب پکې چا راوستی دی استاز پکې چا راوستی دی هغه مخې ته به ګډېږي د هغه مخې ته به ګانې بجانې موبایل به تیز کړی غوږ کې به انسپیانې ښودلي دا کار د یو منصوبې تحت وشو او په دې کې به د دې کار په ختمولو کې به ګوره یاد ساتئ مسلمانانو صدۍ به لګي صدۍ ګوره عام خلک ورته سیاست په نظر باندې ګوري زه ورته په ډېر جوور نظر باندې ګورم دا اصلاح کم طرز فکر او طرز زندگی چې په دې مشرق کې پاکستان کې راغله د دې په واپس جوړولو کې بحالولو کې به صدۍ لګي دا په لساته کال کې نه کېږي دا په تبلیغونو اوس نه کېږي دا اوس په مدرسو باندې نه کېږي دې دپاره به انقلاب پکاري بیا انقلاب چې په زور بیا نه راغلی نو دا به نه ټیکي دا حالات خراب شو دا د صحت ته ورسېدل کم معاشره چې په یورپ کې هغه معاشره پاکستان کې جوړه شو هغه معاشره په مسلمانانو ملکونو کې زه عمره کې وم او زما سره یو انډین میلاو شو انډینو ماښام منځه نه پس نو موږ ګپ شپ لګو نو
پښتو نو موږ اکثر ملګری پښتانه سناغه وي تاسو پښتانه موږ ویلاو پاکستانانی او هم غپ لګو مل کم ځای وزر انډیا یم نو مور ځل انډیا کې د کلکته اوس انډیا کې تاسو مسلمانان ته سم مشکلات شته کنيشتا یره ول مشکلات خودي خټو لغټ مشکل دا ده دا یوازې پاکستان نو دا هر ځکه دا حل لې ویل موږ دغه مسله دا ده چې زمونږ په هندستان کې کوم نوجوانان دي کنه د مسلمانانو جنکو سودونه نه کوي د هندوانو سره ودونه کوي او زمونږ چې کوم جنکی دي سي ازادي دلته لور ته سویل نه شي نو زمونږ جنکی چې دي د مسلمانانو الکانو سودونه کوي د هندوانو سره کوي حالکه قران وایي چې ګوره تاسو د مشرکانو جنکو سره ودونه مکوئ مشرکانو الکان له خويند مور کوي په نکاح باندې حرام کار دی هندستان مسلمانان دغه کوي مدر پدر ازادي ده بغاوت ته باغیان الته بغاوت چراغه الته لکان د خپل پلارانو الته نه مني دغه حال شروع دی مکس نسل پیدا شو مکس نسل د هندوانو مسلمانانو مکس نسل پیدا شو الته دې حالاتو ذمہوار ګوره هر یو نوجوان دی هر یو نوجوان عزم په کار دی چې دا معاشره بدلو د کوم حالات چې جوړ شو الله تعالی فرمایي واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل د نسل یو معنا علماء د خاندانی منسوبندۍ کړي دا چې حرث او نسل حرث زنانه دي او نسل سدي دا لکان دي نو زنانو ته داسې انجکشن داسې دوايانې ولور کې چاغي بچي بیان راوړي نسلم کم شي او خزم کم شي په دې طریقه باندې امت مسلمه کمول دا د تولا معنا کله سوار والین معنا جو دویم نمبر و اذا تولى نو تولا په معنا د غضب باندې کله چې غوسه شي سعى فی الارض بیا کوشش کوي پزماکه کې لیوب سي د پیها ويهلك الحرث والنسل بیا دا معنا دا چې غوسه شي په غوسه کې دا کارونه کوي او دریم نمبر معنی دا د ودا تولا کله چې دا پشاشه د مجلس نه بار د وزیر پیغمبر د مجلس نه نو سعى فی الارض لیفسد فیها ويهلك الحرث والنسل دا وی اخنس ابن شریق د پیغمبر خاله جراغه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی جزستا ملګری موډل قسمونه وکړل چې کله بار راغې نو د الله سبحانه و تعالی د الله سره خارخته دل نو ویلا د سکارو کو چې ماچس به سره وتلې ملي ویل ته وي مسلمانانو سپسل مسولاغه ته مور واچو هغه پسل است وېسېزو پسلې وسېزو او نسل دا ده نسل چې یو لیکل هغه هرس او نسل د مسلمانانو چې کوم بچیان به مسلمانانو صحابه بچو نو هغه به وهل را وهل او دا به دکی ورکولې ورلا کله کله دا سړی نه دا بیسو د سړی دا چې په لار باندې د چا بوټي ولاړی مزار ټیکس ته په دې مېس کو ټکور کې استعمال کی چې دا بل سبا غټي د بوټي دی بوټي ول استعمال دی یا دا چرته په لار روان دی او فصل مزیدار دی کوشش وکړي چې دا په دې پټي کې په دې مینز باندې لاشي دا فصل زه خراب کما یهلک الحرث والنسل دای معنا دا ويهلك الحرث هلاكي فصل لرا والنسل ونسل انسان لرا والله لا يحب الفساد الله تعالی فساد نه خوخی واذا قيل له کله چې ویلې شو دتا یا کله چې ویلې شي دتا اتق الله د الله نه ویریږه منافق ته چې کدا اخنس ابن شریق ته مراد نو کله چې ویلې شو نو دا ویلې شي بیا به حکایت شي او که عام منافق ته مراد دی نو بیا دا معنا کوا چې کله چې ویلې شي دتا اتق الله د الله نه ویریږه اخذته العزه ونسد لر غیرت بالاثم په ګناه سره غیرت په ګناه سره ونسی عزت په معنا د غیرت باندې غیرت پکې راوچت شي چې خاصه د خپل ملګری نه ښکارم نو ګناه سه نور قسمونه به وکي کنزلی به وکي بدر دی به وي نو بیا به بل ګناه وکي فحسبه جهنم کافر ولا جهنم د پارا فحسبه کافر د پارا جهنم او جهنم ولا بئس المهاد او ډیر ناکار زید د اوسېدو مهاد د مهد نه دی معنی صدا چې ما مهدو لانفسهم من الاعمال السيئه دي د ځان د لپاره کم ناکار اعمال تیر کړی دي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله دی آیت کې د یو اوچت انسان د یو سعید اعلی ذکر کیږي چې دا صحابي رسول صہیب نوم دی رومي رضی الله عنه صہیب رومي رضی الله عنه په باره کې آیت نازل دی صہیب رضی الله عنه د روم نه راغلی دی مکه کې مهاجر دی مدینه ته بیا لاړو هجرت وکړو خدا چې کله د خپل ځای راتلو نو غریبو مکه کې د بزنس وکړو تجارت وکړو مالدار شو کله چې مالدار شو او بیا نبی له صلوات والسلام باندې ایمان هم راوړو مکه کې اوسېدو چاو ته سنویل خو چې کله نبی له سلام مدینه ته لاړو د بسې هجرت وکړو د چې کله هجرت وکړو نو پلار کې چې دا روانو ابو جهل دا ملګری ته مخ کې شول ویل چیرته زی زم مدینه ته ویل مدینه ته روان نو تا زمنګ په علاقه کې مال وګټو دولت دی وګټو اوس دا مال ته منتقل کې مدینه ته زمنګ معیشت تبا کې ته او دا مال ته الته وړي نو دا مونږ ته نه پرې دا مال به دلته پرې دی
دا دلته تا ګټلی دی. نو وایي صهیب او یا به پاتې کېږي. صهیب ورته ویلو رضی الله عنه ویل کوم مال مې چې ستاسو په کلي کې ګټلی دا ستاسو مبارک شه دا والی خو زه نه پاتې کېږم زه به ځمه. او ټول ګټلی مال ډېرې پیسې ورسره وې سره سپین هغې ته واغستل او دا دقه شانې لاړو مدینې ته چې ورسېدو نبي علیه صلات وسلام باندې وحي راغلی وه او پته ورته لګېدلې وه چې دا آیت د صهیب په باره کې نازل شوی دی. کله چې نبي علیه صلات وسلام مستدرک د حاکم کې دا روایت دی ناستو صهیب راورسېدو او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ربح صهیب ربح صهیب صهیب ډېر غټه غټه وکړله. ایمان دولت د هجرت دولت حاصل کو خیر دی که الله ته دنیا واغستله. ومن الناس بعض د خلکو نه من داسې دي یشري نفسه چې خرڅوي خپل ځان ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د الله د رضا ځان خرڅوي د الله رضا والی. والله الله تعالی رؤوف شفقت کوونکی دی بالعباد په بندګانو باندې. شفقت څنګه به اعطاء الثواب لهم. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. دی آیت کې اوسو ترغیب دی ایمان تا او کامل ایمان تا. هغه ترغیب څنګه دی؟ دا وی بنیادی طور باندې عبدالله بن سلام و چې دا زمن په باره کې نازل شوی دی. عبدالله بن سلام یهودي و مسلمان شو. شان نزول داسې دی ویل موږ چې کله یهودو نو په یهودو کې یهودیت کې د جمعې د ورځې په ځای باندې د هفتې د ورځې احترام فرض و. او دویمه دا و چې په یهودیت کې به د غوښه چا نه خوړله. ویل موږ چې کله ایمان راوړو زما په زړه کې یو سوچ راغی د نورو ملګرو راغلی و چې په اسلام کې د جمعې د ورځې تعظیم دی او په یهودیت کې د هفتې د ورځې دی. نو موږ به د دواړو ورځو احترام کوو د هفتې به هم کوو د جمعې به هم کوو. او بل دا چې په یهودیت کې د غوښه خوړل حلالو حرامو خو په اسلام کې خوړل ضروري نه دي صرف جایز دي. نو موږ به دا غوښه نه خورو بیا هم نه به خورو ایسته. الله یې راولېږلی چې مسلمانانو په اسلام کې پوره زور داخل شي. ګورئ ټول په ټول په اسلام کې داخل شي. دا نه چې یو خبره خپله منې بل د بل چا منې. دا ته مراد دی. یا ایها الذین آمنوا مسلمانانو ادخلوا داخل شي په سلم په اسلام کې. سلم او سلم دواړه یو معنا د اسلام ته سلامتیا. امام کسائی السلم والسلم بمعنى واحد وهو الاسلام والسلامه سلام و سلامتی. اسلام و سلامتی ته وي. سلم او سلم روغ ته وي. فإن جنحوا للسلم فجنح لها. هلته سلم راغلی دی. اے مسلمانانو داخل شئ ننوځئ په اسلام کې کافتن پورا د پورا د کافتن حال دی منصوب دی. د څه نه حال دی؟ یا خو د سلم نه حال دی. سلم نه حال دی. حال د مفعول نه جار مجرور دا هو مفعول به غیر صریح دا. دا د دې سلم نه حال واقع شوی دی. بیا به دا معنا وشي اے مسلمانانو ورنه نوځئ په سلم په اسلام کې کافتن په داسې حال کې چې د اسلام پوره اسلام دی. پوره اسلام یعنی یوازې مونځ او دس مه منئ هر څه ومنئ. معیشت سیاست اقتصاد عبادت معاشرت دا هر څه ومنئ. دی معنا ده. دویم نمبر دا چې دا کافتن حال دی بدخلو کې د انتم د ضمیر نه د فاعل نه حال دی. ما یبین هیئة الفاعل والمفعول به وکلیهما. بیا دا معنا ده اے مسلمانانو داخل شئ تاسو په سلم په اسلام کې کافتن په داسې حال کې چې تاسو پوره ور داخل شئ. صرف خپې د نباسري او سر د اعتبار دی او صرف جبه دی ورنه نباسه د خوله او دماغ د اعتبار دی. نه ټول بدن په اسلام کې ورنه نباسه. په ټول بدن په دې 5-6 فټ بدن باندې اسلام نافذ کا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. او مکوئ تابعداري د شیطان د قدمونو. بدعات مکوئ ګناهونه مکوئ معاصي مکوئ. د شیطان قدمونه نشته. د دې قدمونو مراد اتباع د شیطان نه. انه یقینا دا شیطان لکم استاد پر عدو دشمن دی مبین نخکارا. فإن زللتم فإن دوللتم زللتم په معنا د زوللتم او خو دې یعنی بیلار شوي. فإن زللتم من الاسلام الكامل کتا سو خو دې د کامل اسلام نه من بعد ما رسول غین جاءکم البینات چې راغلي دي تاسو ته واضح دلایل. فعلمون په شی ان الله چې بشک الله تعالی عزیز زور ور دی حکیم حکمت والا دی. زور ور دی عذاب در کولې شي. حکیم دی حکمت والا دی مهلت در کړی دی. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام. دا تخویف اخروی دی وسو. هل ينظرون دی انتظار نه کوي الا مگر اند دی خبر انتظار کوي ياتيهم الله چراشدی ته الله فی ظلل من الغمام پسورو کې د وریز. والملائکه فرشتي مراشی وقضی الامر فیصله وشي د کار چې هغه امر د هلاکت د دوی د عذاب راولي.
وإلى الله الله تبع ترجع واپس کولېږي الامور ټول کارونه. دا آیت موږ په خپل ظاهر باندې حمل کو ایاتهم الله چې الله وترش الله به څنګه راځي. سنن د ابو داود کې حدیث ته چې قیامت پر ورځ به الله په وریځو کې راځي. اتیان اور په الغمام ثابت ته دا د الله صفت ده. څنګه راځي کمایلو کې بشانی فیصله بس کېږي فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. دغه فیصله وکړي. نو بیا آیت په خپل ظاهر باندې حمل لې چې الله برازي قیامت کې بل الله منګ وینو څنګه به وینو. بس الله تعالی رسول منګ ته ویلي دي انکم سترون ربکم یوم القیامه کما ترون القمر ليله البدر لا تزامون فی. چې تاسو به د قیامت پر ورځ باندې خپل رب وینئ الله به منګ وینو. الله دې خپل دیدار زموږ د ټولو مسلمانانو نصیب کړي. دویم نمبر دلته کې یو بل معنا شوی دا. هغه معنا دا ده هل ينظرون الا ان ياتيهم الله. نه مراد الله نه دی بلکې دې نه مراد امر الله دی چې د الله امر وراشي. د الله امر وراشي او د دې امر د الله نه عذاب د الله مراد دی. فی ذلل فی د با په معنا دی. دا معنا وشي هل ينظرون دې انتظار نه کوي الا مگر اند دې خبر یاتيهم الله چې راشي دې عذاب د الله فی ذلل من الغمام بذلل من الغمام بذلل من الغمام مع ذلل من الغمام. اب صحیح وسره د وریزو سوري وي د وریزو د سورو په شکل کې عذاب دي تراشي. دا معنا ده لکه د شعیب علی السلام په قوم دغه شان عذاب راغلی و ګرمي وا او دی سخت پریشان او پدې کې یو درو او باغی باندې سورې راغې د وریزو دی ټولو منډې کړلې چلته لاړل داغین الله په اور راو په دې طریقه باندې الله تعالی هلاک کړل. دا معنا ده. بیا د دوانه معنی یو د متأخرینو معنا ده بل د متقدمینو ده او دوانه معنی صحیح دي. والملائکه فرشتي براشي. فرشتي سره راځي هغه فرشتي چې دی الله تعالی د دې خلکو په عذاب باندې موکل کړی دي. موکل دې ته ذمہواری ورکړل دا هغه عذاب د پاره ودا فرشتي راشي. وقضی الامر نه مراد د دې عذاب په سره ده په دنیا کې او کا دا بیا د دنیا سوالېږي او کله الله راتللی بیا د مراد د آخرت په سره. سل بنی اسرائیل کما تیناهم من آیت بینه. دې ټول د مخکې سره بتوا اورا اگر بد ده چې دلته هم د تخویب دنیوي نمونه ده خو مخکې د بنو اسرائیل تذکرې شوی ډېر زیات خاص کر په لومبۍ سپاره کې او د پخوانو بنو اسرائیلو نعمتونه الله ذکر کړل چې من سلوا د الله تعالی په دې نازل کړل د الله مختلف انعامات او اعزازات چې الله ولا ورکړل. الله اوس وی فرمایي چې د دې موجوده منکرین او حال د سیدل څنګه چې پخوانیو د دې کشران د مشرانو په لار باندې روان دي. په کار خدا و چې د هغه مشرانو دورانی دي کشرانو اوریدلې وي نو دوی د هغه نه توبه ایستلې وي خو دوی د هغه نه یو غز مخکې لاړل. سل بنی اسرائیل تپوس وکا د بنو اسرائیلنا کما تیناهم چې څومره ورکړي دي موږ دوی لرا من آیت نخې بینت نخکارخ کارا څومره ښکارخ نخې دوی لرا غلي دي. کما تیناهم څومره ورکړي دي موږ دوی لرا ډېرې ورکړي دي موږ دوی لرا من آیت نخې بینت نخکارخ کارا نخې موږ دوی لرا ورکړي دي. نو څه چلے وکړو فبدلوا هغه دي بدل کړلې هغه نخې بدل کړې دي. نخو نه مراد څه دي یا خود دې آیت نه یو نخ مراد ده بیا به دا معنا شي کما تیناهم څومره ورکړي موږ دوی ته من آیت بینت نخکاره نخه چې هغه داوا چې تاسو ګورئ د الله رب العالمین په لار کې څه وکړي جهاد وکړي د الله تعالی عبادت وکړي. نو فبدلوا دي هغه بدل او دوی نمبر د آیات بینات مراد هغه دي چې کوم دوی له الله رب العالمین انعامات ورکړو احسانات په دې باندې شو به شمارو. موسی علی السلام نه معجزې و هغه ټول دوی نعماتو د دې په دشمن باندې عذابونه راتللو د دې سره نصرتونه کولو خو دې هغه ټول نه پرې خودلې. فبدلوا دي بدل کړل. الله یوم یبدل نعمت الله څوک چې بدل کړي د الله نعمت پیغمبر الله راوستو الله تعالی دوی لا مختلف انعامات ورکړو قرآن الله راولېګو دی بدل کړل. و من یبدل نعمت الله څوک چې بدل کړي د الله نعمت من بعد ما ورستو راغی نه جاءت هو چې راغلی یا نعمت دتا فإن الله بشک الله تعالی شدید العقاب سخت سزا والا دے. زوین للذین کفروا الحیات الدنیا خیسته شوه دے د دوی د پاره کفرو چې کو پرې کړه دے الحیات دنیا دنیوي ژوند ولا خیسته شوه دے.
ويسخرون دي خنداګانې کوي من الذين آمنوا غریبانو مسلمانانو پسې من الذين خلق پسې آمنو چې ایمان راوړل دي غریبانان فقراء المؤمنین د صہیب رومی او د بلال حبشي او د عمار ابن یاسر دې صحابو په شان غریبانو خنداګانې پسې وکولې والذین خلق اتقوا چې د الله نه ریدلې دي فوقهم د دې د پاسه به یوم القیامت قیامت پر ورځ باندې د غریبانان په قیامت کې دي د پاسه والله يرزق الله رزق ورکوي من هغه چاته شاو چې وړي بغیر حساب بی ګمانه بغیر حساب نه بغیر حسبان ويرزق من حيث لا يحتسب یو معنا ده بی ګمانه بالله ولا ورکی کم سړی چې د الله دین خدمت کوي دا به رزق غم نه کوي الله ولې رزق بل زنه ورکی بغیر حساب معنا به حساب نه به حسبانا دویم نمبر دا ده چې بغیر حساب نو حساب کتاب نه والا هداغي وړو حساب معلوم نه سوال لذي چې الله رب العالمین ته حساب معلوم دی الله ته حساب معلوم دی څنګه بغیر حساب دی جواب دا غدا دی چې یو معنا دا د بغیر حساب معنا دا چې يعطيه اکثر من استحقاقه دا به حق لکه الله بډې ورکی دا معنا دا بغیر حساب استحقاق نه زیات بورګي حق نه زیات بورګي دویم نمبر دا بغیر حساب دا معنا دا چې بغیر د حساب نه یعنی الله رب العالمین با د یو عمل په بدل کې لس ثوابونه ولور کی من جاء بالحسنه فله عشر امثالها دا معنا دا یو روپۍ د الله په لار کې ورکی او هغه روپۍ الله تعالی بیا په وسو باندې بدل کی مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت 7 سنابل کې برازي چې الله تعالی با بغیر حساب نور کې یو دانه بل الله تعالی په وسو باندې بدل کې دا معنا دا او بغیر حساب دا معنا هم دا چې الله په دې باندې عسرت او زویقا او تنگستیا او پنراولي یو سړی مال ډیر زیات دی خوشپور دي ساتي او دشمن دی او دې مال ډو خیر نشته د بل سره مال لګ دی وسړی وتا بالکل په آرام دی اطمینان دی وسرندې معنا دا او د بغیر حساب یو معنا دام د دې لپاره وکاپی کیږي دا رزق هغه دی چې دا کاپی شي کفاف پکې کان الناس امه واحده دې آیت کې ترغیب دی جهاد ته چې الله فرمایي کان الناس انسانان خلق امه واحده یوړلو فبعث الله النبيين الله پیغمبران راولېګل مبشرین او منذرین يرون کی وزیر ورکون کی مبشرین ذیر ورکون کی او منذرین يرون کی سوال لذي چې په خلق یوړلو نو الله پیغمبران ول راولېګل یو جواب خدا دی چې کان الناس امه واحده على الشرك په شرک باندې جمع شو نه الله پیغمبران راولېګل چې شرک نه مانه کی دویم نمبر دا دی چې کان الناس امه واحده بالتوحید په توحید باندې یو چې په توحید یو نبی پیغمبران ته ضرورتونه جوابدار چې سور دینس کې راځي په اختلاف یو کو سم مسلمانان پاتې شول او سو مرتد شول نو بعث الله النبي الله پیغمبران راولېګل وانزل معهم الكتاب الله راولېګل دا غوښ سره کتابونه بالحق د حق د اظهار د پاره د څه د پاره ليحكم بین الناس د پاره چې دا کتاب باندې پیغمبر فیصله وکړي ليحكم د دې د پاره چې فیصله وکړي دا پیغمبر بین الناس د خلکو په منځ کې د ليحكم خدا ضمیر د کتاب تراجه دی او په کتاب خو پیغمبر فیصله کوي فيما باس کې اختلاف وجود اختلاف کړی دی فی باغی کې او مختلف فيه اختلاف نه کړی په دې حکم د کتاب کې الا الذين سوا دغه کسانو نه اوتوه چې هغه تر شوی د علم د کتاب اختلاف د علم نه پس کېږي علم نه مخ اختلاف نه کېږي من بعد ما جاءتهم البينات ورستراغنه چراغلی واغی توازی واضح دلائل ولي وکو بغیم بینهم د وجد زید نه بخپل مینس کې د وجد زید نه بخپل مینس کې بینهم نه بینهم وبین النبیین پیغمبرانو سه بوغزو بینهم وبین النبیین بغیم بینهم دای معنا ده فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وکله چې د زید د وجه نه دي اختلاف وکړو الله سو وکړل فهدى الله الله توفیق ورکو الذين آمنوا هغه کسانو ته چې ایمان راوړیو الله هدایت وکړو یعنی توفیق ورکو د څه شي لما دا خبره توفیق ورکو اختلافو چې دي اختلاف کړو په باغې کې من الحق جاغه حق باذن بخپل توفیق باندې الله بخپل توفیق دل توفیق ورکو هدایت وکړو په کوم خبره کې اختلاف وداغې نه وستل فهدى الله توفیق ورکو الله تعالی الذين آمنوا مسلمانان وتا لما دا هغه خبر اختلافو چې اختلاف کړو فيه پاغه کې من اغسو من الحق چاغه حق باذن بخپل اذن باندې بخپل امر باندې بخپل توفیق باندې
والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. الله هدایت کې هغه چا چې واړي الى صراط مستقیم نه غلاري طرف ته. تلاوت وکړه. خجي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. پدې آیتونه کې هم دا جهاد ته بیا ترغیب دی چې ګوره بغیر د جهاد نه کیږي. مخکې مرال چې کان الناس امة واحدة خلق یو الله پیغمبران راولېږل زیره مور کو خلق یو رول. ګوره کله د جهاد مقرره غلې ده او کله د عام بیان مقرره غلې. دلته بیا دویم ترغیب دی چې ګوره جنت ته بغیر د جهاد نه او بغیر د مشقت نه نشي تللی. څنګه چې حدیث کې راځي حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات. مسلم کې دا حدیث دی. جنت نه غیر چاپیره مشکلات دي دا غینا غیر چاپیره غنی دی پدې کې را باندې. وحفت النار بالشهوات او دا جهنم دا د شهواتو غیر چاپیره دا غي او شپول دی او پدې کې را باندې. یعنی کله چې سړی جنت ته ځینو په دې غنو باندې بوراوړي جنت ته بزیګران کار دی او جهنم ته تل خو آسان دی بس دغه شهوات باندې زور وګرځيږي ورته. په دې وجه الله تعالی فرمایي چې جنت ته یوازې پرزګارو تللی شي بلکې د هغې لپاره مهنت پکار دی. هغه مهنت څه دی؟ جهاد فی سبیل الله دی. جهاد فی سبیل الله. د دې آیت په باره کې علماو دو قول دي. یو قول دا دی چې دا آیت نازل په باره د غزوه احد کې چې ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. دا چې کله په احد کې د مسلمانانو او یا کسان شهیدان شول او یا کسان د مسلمانانو نه شهیدان شوي دي. دا دومره شهدا چې د مسلمانانو نه وشول نو ظاهر د ضرورت به داسې خفغان راغلی چې دا خو ډېر کسان شهیدان شو. نو الله رب العالمین ورته وویل چې ګورئ داسې په اسانه خو جنت ته تلل نشته که نه خامخا به شهیدان کېږئ تاسو. دا ورته یو قسم تسلیم ده او ترغیب د جهاد ته. او دویم قول دا دی د امام قتاده رحمه الله قتاده ابن دعامه سدوسی چې دا نازل په باره د غزوه خندق کې او هغه دا و چې خندق په جنگ کې لزر نوالا تر د 15,000 پورې قبایل او دا یهود دیرالو مدینه باندې حمله کوله او منافقانو خو ډېر اوسان خطا شو مسلمانان پریشان شو چې دا خو ډېر زیات خلک رالل. نو الله ورته ویل چې جنت خو پاسانه باندې ګټلې کېږي. اسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد. اسلامنا لا يستقيم عموده بقصائد تتلى لمدح محمد. بلکې د اسلام د پاره بسړې قربانیانې ورکوي. د دې آیت لاندې مفسرینو د حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ واقعا ذکر کړی ده. خباب بن ارت رضی الله عنہ د ترکانۍ کارونه وکول. عاص ابن وائل یو بدمعشو د مکی هغه یو میاش دروازې جوړې کړلې او چې کله میاش پوره شوله نو ورته ویل چې مال خپل دیاړي راکا زما تنخوا راکا. او ورته د څه شي دیاړي؟ ویل تعالی مې کار وکړو. کار بداله وکړو ته به اسم مالکې ویل داسې وکړه چې تا په کوم پیغمبر باندې ایمان راوړی دی نه واپس شه پیسې به درکړم. هغه ورته ویل چې دا ته څه وی پیغمبر نه ایمان نشم پرېښودلی که دا قیامت قایم شي ومې نشم پرېښودلی. وایي هغه ورته چې زه قیامت کله قایم شو بیا به ګورو. داسې خندا یې پسې وکړله. راغې نبي علیه صلات وسلام کعبې ته ناست دی د کعبې سوري ته ډډه والې ده
او خباب راغی یا رسول الله سلام حالات ډیر خراب دي ډیر سخت دي او نور صبر موږ نشو کولای دا وس کېږي رسول الله سلام سخت خپشو د خفغان اثار به د مخ کې رال تکسور شو رنګه او ورته ویل چې تاسو څه خیال جنت ته بده سینه نوځي په تاسو دغه خلکو اوقات او حالات لا نه دي راغلي چې هغه باندې کمی سخت راغلي وي د وسپنې په غمن زبانی غمن شول د وسپنې په اورو باندې هغه ارشول او هغه د خپل موقف نه یو انچم شاته نشول د ته نه کتل چې خلک سوي خو بس په هغه باندې ولاړو که دنیا هر طرف ته روانه ده بس دیوا او دی په دې کلک ولاړو زکریا علیه السلام علیه السلام ته اشاره وکړه او ورته ویل صبر کوا دغه ذات دې زما قسم چې زما ساده هغه پلاس کې ده چې داسې امن به الله راولي دا وخت به ختم شي دا سخت به ختم شي داسې وخت به الله راولي چې د صنعا د حضرموت پورې د یمن د یو خار نه د بل خار پورې به یو زنانه تنها رواني هر قسمه حسن نه به مالامالي او دارنګ د هر قسمه کالو نه به مالامالي او دا به یوازې رواني د خپل عزت غم به سره نه څوک به لوټ کی د خپل امن غم به سره نه چې ماته به امني کنه وي لا تخاف لومة لائم دی چانه بنيريږي د څه وخت برش داغه حالت اشاره ده ام حسبتم استاسو خیال له ان تدخلوا الجنه چې تاسو به جنت ته داخل شئ نفس په ایمان باندې ولما ياتكم لا نذر غلی پتا سبانه مثل الذين حال دغه خلقو یا نذر غلی پتا سبانه حالات دغه خلقو خلو چې درشوي دي من قبلكم استاسو وړاندې مستهم البأساء رسیدلی دی غیت البأساء لوګي وتر رسیدلې وی وزراو ضررونه وتر رسیدلو بیماری وتر رسیدلې وی بأسا د بؤسن لوګا بیماری زورا وزلزلوا دی خذول شي او جړ قول شي حتی دا وخت پورې جړ قول شي او جړ قول شي معنی دا نه چې دا و جړ قول شي تکلیفونه په ځخلو کې تکلیفونه سي و جړ قول